بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تاسو خدای وبخه نن لکه د نور کله بشان چې کومه سلسله بیاناتو آغا ترتیب نه دی. تاسو ته پته ده کوم وروڼه چې باقاعده مسلسل د جمعې مسترازي نو د مز متعلق د سیرت د سلسلې د ختمېدو نه پس د مز متعلق چې موږ بخپل مز څنګه صحیح کوو د هغې متعلق بیانات کېږي. دا نن ورځ ختم بخاري دپاره ده. په نورو مدرسو کې د جمعې نه علاوه یو بله ورځ دې دپاره مختص وي. زمونږ ترتیب د څو وجوهاتو په بنیاد باندې هغسې نه دی، بلکې د جمعې ورځ او بیا د جمعې مونځ د خطبه دغه وخت دې دپاره خاص شوی. د ختم بخاري په سلسله کې علمي نکات، تفصیلي مباحث، لکه څنګه چې زمونږ د علاقو د بر صغیر روایات دي، هغه علمي مباحث مخکې طالبانو ته بیان شوي. په دغه ختم باندې تقریبا په باندې 2 غنټې یا څه د پاسه وخت لګېدلی دی دغه باب او دغه حدیث باندې. نو الحمدلله هغه تفصیل بیان شوی. البته بعضې داسې خبرې چې هغه زمونږ د عوامو مسلمانانو وروڼو دپاره او د طالبانو دپاره یو شان دي، هغه مو دې ورځې ته پرېښي دي. او بیا زما د خبرو نه پس انشاءالله زمونږ شیخ او مرشد او انتهایی مشفق او مهربان شخصیت حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه هم تشریف راوړی دی. نو هغوی به هم انشاءالله د جمعې د مونځ نه مخکې بیان کوي. تقریبا څه پاو کم یوې پورې به کوشش کوو چې موږ خپله خبره ختمه کړو. بله چې کوم د سوالاتو د جواباتو سلسله ده هغه به نن موقوف وي، ځکه چې هغه پکې کېږي نو بیا دا دواړه کار مشکل شي. او بیا د جمعې د مونځ نه پس نکاحګان هم دي او مجلس ذکر دی انشاءالله. او د دغه طالبانو عزیزانو په سر باندې لاس کې خل حضرت که انشاءالله وخت د جمعې د مونځ نه مخکې و هغه به مخکې وکړو، کنی بیا به د مونځ نه وروستو شي هغه. بسم الله الرحمن الرحیم. امام بخاری رحمه الله دا کتاب د احادیثو کتاب دی او ناشنا او نایاب کتاب دی. امام بخاری رحمه الله دا په 1400 کالو کې لیکلی دی، 1400 کالو کې. او په دې کې مکرر احادیث تقریبا 9000 احادیث دي او غیر مکرر تقریبا 4000. دې کتاب کې امام بخاری رحمه الله ډېر تکالیف او مشقتونه اوچت کړي. ما عزتمندو دا دین دا آسان نه دی، د دې زده کول آسان نه دي. د دنیا په کارونو کې سړی محنت او مشقت ډېر پورته کوي، هلته سې جوړ شي. زمیندار بچی نن سبا خو یې وي په ټکټر کې چې قلبې پسې روانو. موږ دا وخت یاد دی، موږ د بانټې او د دیهات اوسېدونکي دا کارونه مو کړي د زمینداري. یې وي کول او په قلبې پسې جانګۍ نیول دا ګران کار دی. څومره زمانه پکې تېره شي چېرته رستو هغه یې زده کړي، ګنې اکثر ته پاړې کېږي. یو کس چې ډاکټر جوړېدل غواړي هغه محنت او مشقت، تعلیم، بیا تربیت نه تېرېږي. انجینیر هغه پکې وخت لګي، مشقت کوي. نو دا دین دا علم دا هم آسان نه دی. په دې باندې عمل کول الله جل شانه بیا ډېر آسان کړي، لیکن هغه هم همت غواړي
او د الله جل جلاله توفیق غواړي او دغه دین علم زده کول او په هغې باندې عمل کولو باندې بیا الله جل جلاله د دنیا فلاح او د آخرت فوز او کامیابی دا مرتب کړي. د 1400 کالو په عمر کې امام بخاری رحمه الله دا کتاب لیکل شروع کړي او ډېر ذهین او ډېر زیرک او خيار او ډېر د دې علم دپاره الله جل شانه داسې شخصیات منتخب کړي دي چې هغوی د خپلې زمانې انتهایی قابل او لایق شخصیات پاتې را پاتې خلک نه لکه بعضې خلک دا سوچ وکړي چې دغه کس شل ګوډ دی نو راشه دی مدرسې ته واستو داسې نه ده یا ړوند دی کوڼ دی بل د دنیا کار کسب نشي کولی نو دی واستو یا د دې دپاره واسطه یو فرد چې زمونږ پلار نیکه چې کوم عزت او شرافت زمونږ په کورنۍ کې و او پلار نیکه معلمان و هغه وفات شو نو د هغې نه پس هغه عزت او شرافت زمونږ د کور له لاړو چې هغه واپس راشي نو که چېرې د علم مقاصد دا وګرځولی شي دې سره بیا نه علم راځي او نه په هغې باندې ثمرات او برکات مرتب کېږي کرالو هم. امام بخاری رحمه الله دومره مشقتونه د دې حدیث په جمع کولو کې صحاح روایات په دې کتاب کې راوړي دي د هغې په جمع کولو کې دومره مشاق او تکالیف پورته کړي چې یو دو واقعې تاسو ته بیانوم. یو ځل دی بتلو لرې لرې ښاریو ته ملکونو ته علاقو ته خپل ځای بخارا دی او بخارا په ازبکستان کې او د هغه ځای نه دی عراق بغداد کوفه بصره مکه مکرمه مدینه منوره شام مصر مختلف علاقې د هغې سفر یې کړي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث را جمع کړي. دا هغه زمانه وه چې خلکو ته به احادیث یادو چا سره لس چا سره شل چا سره سل چا سره 200 چا سره لږ چا سره ډېر بیا به محدثین تلل هغې نه به احادیث را جمع کول. نو یو ځل امام بخاري رحمه الله سفر یې داسې وی چې لارۍ بسونه او جهازونه نو موټرې نه وي. امام بخاري رحمه الله یو ځل یو علاقې ته لاړو او هلته چا ورته وویل چې دلته کې یو محدث دی هغه سره احادیث دي هغه ته لاړو چې هغه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واخلم. هغه کور ته ورسېدو بیا هغه سره ملاقات شو هغه راوتی او د هغه نه څاروی خلاص شوی او قچر ترې خلاصه شوي وه هغه یې نیوله. نو امام بخاري صاحب ورته وایي چې صاحب تا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي هغه اخلم وایي صبر وکړه دا قچر نیسم وایي ښه چې هغه یې نیول نو دا تشه جولۍ قچر ته مخامخ که هغې ته مخصوص اواز وکړو لکه مونږ چې وخره نیوه نو تشه جولۍ به مو ورته ونیو بیا مو ورته کور کور کول نو خره به راغله د هغې به دا خیال و چې دا جولۍ ډکه د دې کیسې دي بیا مو ونیوه. دغسې هغه محدث هم وکړه امام بخاري رحمه الله یو طرف ته ولاړو دا تماشه یې وکړه روان شو. هغه محدث ورته وایي ته چېرته لاړې اوس راځه چې احادیث درته ویم دی ورته وایي نه تا نه نه اخلم ځکه چې تا د څاروي په نیوو کې دوکه وکړه اسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په اخذ کې په اغشتو کې تا دوکه کړي تا نه یې نه اخلم. هغه کس نه احادیث وانه غشتل یعنی دا حدیث داسې نه دي راغلي چې هر یو کس چې چرته حدیث بیان کړی دی هغه یې نه سړي ته یې کتلي د هغه نوم د هغه خاندان د هغه معاملات د هغه رښتیا او دروغ د هغه په عبادت کې انحماق او دا هغه ټوله صفایي د ژوند د اعمالو کتلي دی بیا پس د هغې نه د هغه نه احادیث راغشتي چې په هغه کس وي چې په هغه اعتماد کیدی شي هغه معتمد وي. بل یو سفر کې په سین باندې پورې کېدو په کشتۍ کې کشتۍ د سورلو نه ډکه شوه ماڼګي کرایه ټولوله ټولو کرایه ورکوله دم کرایه راویسته امام بخاري چې کرایه راویسته نو د هغه زمانې چې کومه همیانۍ وه د پیسو بټوه هغه یې راوسپړ د په هغې کې پیسې وکتې او ماڼګي ته یې ورکوله کرایه هغه صفا پته ولګېده چې دا دومره پیسې دومره دراهم دي دومره د دنانیر دي د سپینو زرو د سرو زرو کرنسي وه ورسره خوا کې غل ناست هغه ورته داسې په یوه سترګه کتل چې کله
دا هغه پیسې جیب ته واچولې دي غل شمارلې وې امام بخاري کرایه ورکړه نورې پیسې جیب ته کې کشتۍ سمنځ لاړه نو دا غل پاسې وې تاسو خدای وبخه ما نه په دې کشتۍ کې بټوه پرېوتې ده ما ته یې راکړئ که چا موندي او د ده بټوې ته یې چل جوړ کړی نو خلک چپ دي بیا یې وې چې نښې نښانې دا دي داسې بټوه ده داسې مزی دی داسې رنګ دی دا دومره پکې پیسې دي او زه تلاشي اخلم که چا سره ووته نو بیا به بېعزتي وي نو ما ته یې راکړئ امام بخاري چې دا نښې نښانې واورېدې د پیسو شمېر نو هغه وایي چې دا خو زما بټوه حیران شو چې بټوه زما ده او دا سړی څنګه وایي چې دا ما نه پرېوتې پوه شو چې دا خو ده دې ته چل جوړ کړی دی اوس که زه ډېره صفایي وړاندې کوم او دا بټوه ما سره ووته نو دا زما بېعزتي ده او زه په داسې سفر روان یم چې هغه د علم دین سفر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د جمع کولو سفر دی نو دی وخت کې به زما دا سفر بدنام شي دی سره به زه بدنام شم بیا به دا علم دین بدنام شي چې دا خلک داسې کوي لکه نن سبا که نور څوک هر څه چې کوي خو که طالب سګرټ خوله کې نیولی نو بیا ټول خلک دغه وایي چې وګوره د مدرسې طالبان داسې د دې وجه دا ده دا طالبانو ته په دې خفه کېدل نه دي پکار او دا رښتیا دي وجه یې دا ده چې سپینې کپړې چې اچولي په هغې باندې د پن نه سیۍ پرېوته نو هغه پې د وری ښکاري د هغې داغ او ډېر بد ښکاري او چې چا تور واسکټ یا تور پټکی په سر کړی او په هغې باندې سیۍ پرېوته نو هغه نه ښکاري نو چې د چا د عمل او کردار لمن هغه سپینې صفایي هغه چې بیا سګرټ خولې ته ونیسي نو ټول خلک هغه ته سپک ګوري او نسبت ورته کوي غلط او چې کله د چا کپړې او لباس تور وي او لمنې تورې هغه په دنیا په بدعملیو باندې ککړ وي نو هغه ته داسې نه ښکاري بهرحال امام بخاري رحمه الله هغه بټوه واغشته او هغه یې سیند ته وغورځوله کشتۍ کې ناست و کشتۍ په اوبو کې روانه ده روغ ونې پټه سیند ته وغورځو دا سړی لګیا شو د تلاشي شروع که د امام بخاري رحمه الله نه علاوه اولې د بل چا نه شروع ټوله کشتۍ ولټوله بیا په آخر کې ده ته رالو دی ولټولو د سره بټوه نشته هغه حیران شو چې بټوه خو د سره او څه شوه نو چې ویې نه مونته نو کېناستو یخ دغسې ځکه چې خپله بټوه خو یې ونه د ده پیسو ته یې چل جوړ کړو نو بیا چې کله کشتۍ غاړې ته ورسېده خلک کوز شو امام بخاري صاحب هم یو طرف ته روان شو او دغه غلم روان شو نو په چاخو خپو باندې او په چاخو قدمونو امام بخاري رحمه الله پسې ورسېدو دو په دوه دي اوس ورته وایي صاحب یو تپوس ته نه کوم دا بټوه خو زما نه وه دا ستا وه ما ورته چل جوړ کړی تم په دې پوه او زم پې پوه یم خو دا راته ووایه چې هغه څه شوه هغه ورته وایي چې خو ما سیند ته وغورځوله خپله بټوه په دومره پیسې پکې دومره دراهم او دومره دنانیر او دا د سیند ته ولې وغورځوله وایي د دې وجې مې وغورځوله که چېرې دا ما سره تا مونتی وی او تا اغشتی وی زما خو چا نه منله خلکو به وایي چې دا سړی غل دی په ما به غلا ثابته شوي وه او زه په داسې سفر روان یم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث جمع کوم زه دا نه غواړم چې زما دا سفر بدنام شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بدنام شي ځکه چې خلک به وایي دا هماغه سړی دی دا کتاب چې لیکلی دی سړی چې په کشتۍ کې غلا کړي او بټوه ورسره وتي وه دغه وجه ده چې د طالب او د عالم که بل یو سړی ګناه کبیره کې مبتلا وي هغه ته څوک نسبت نه کوي اشارې ورته نه کوي چې طالب عالم نه معمولی خطا وشي هغه ته اشارې دا الله جل شانه دغه تپا د امت د دې خپل علوم دینیو د پاره پاک ساتل غواړي هغه کس چې هغه په ډېرو ګندونو کې مبتلا وي د هغه نه بیا څوک علم اخلي پرېږده بلکې دا خو لا سکه که یو سړی خپل وخت تقسیم کی سی یونیورسټۍ ته او کالج ته ورکړی او څه وخت مدرسې ته ورکړی او د انتهایی ماهر او ذهین او ذکیم وي نو زمونږ مشاهده دا ده مونږ لیدلی دي هغه نه خلک احادیث نه اخلي وایي مړه د ده په یونیورسټۍ کې سبق دی په کالج کې سبق دی او د ده په مقابله کې هغه کس چې هغه خپل ژوند ټول دې دپاره وقف کړی دی د هغه نه اخلي
نو عرض مې دا کولو چې دا علم ډیر په ګران راځي. یو عالم چې مونږ ته ختم بخاری کړو، زمونږ استاد خپل بیمارو، زمونږ استاد مفتی ولی سنټونکی رحمه الله، او هغه عالم د حلب او د شام، او دا غنم د شیخ عبدالفتاح ابو غده رحمه الله، او مونږ ته سند مرا کړی ختم بخاری کړو. او عبارت الحمدلله په هغه مجلس کې عبارت ما ویلو، ځکه چې ټول کال به ما وی، نو ما په هغه وخت کې نوې خو طالبان راته وی چې وایا، نو هغې کې مونږ ته بیا سند را کړی خپل. او دغه عالم شیخ عبدالفتاح ابو غده رحمه الله د علامه زاهد الکوثري رحمه الله شاګرد، او د پاکستان د علماء سره تعلقات، د مولانا مفتی شفیع صاحب رحمه الله او مولانا محمد یوسف بنوری رحمه الله د بنوری ټاون محتمم، د دې سره مراسم مو د استادان مطلو راتلو، د مختلف کتابونه لیکلي، د یو رساله لیکلي دا پاغه کې آغا واقعات راغون کړي د صحابه او د تابعین او د رستو حضرات علماء چې غي د علم په طلب کې څومره مشقتونه او تکالیف په ځان باندې تیر کړي او برداشت کړي. صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل دا غیر رساله نوم دی په کتابخانو کې غشتم. صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل پاغه کې راغون کړي یو مسلې د پاره، د یو حدیث د پاره د یوې میاشتې سفر مسلسل تلل، د یوې میاشتې په دشتو کې هغه صحابه او تابعین کړي. امام بخاری رحمه الله چې دلته کوم بحث راوړی دی او دې طالب عبارت اولستو د علمي مباحث ټول بیان شوي دي. په دې کې یو خبره دا ده چې په ورځ د قیامت به د اعمالو وزن کېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دې ته ځان تیار ساتل پکار دي. د اعمالو وزن به په ورځ د قیامت کې، د اعمالو وزن به په ورځ د قیامت کې. کوم یو انسان چې کوم یو عمل کوي او داغه د خلینو کوم یو قول روزي، دا به وزن کېږي، دا به تللی کېږي. تول به څوک کوي؟ الله جل شانه په وړاندې به تلا، او د الله جل شانه عدالت وي او فیصله به الله جل شانه په خپل صادري، او د چا په حق به فیصله د جنت د دخول کیږي او د چا په حق کې د جهنم د دخول. انسان ته اوس نه سوچ او غور او فکر پکار دی چې زما د خلین روته کلام او خبره او زما د لاس خپونه صادر عمل دا بتل کی، دا طول او وزن به آلتا د جسامت او د جوسه د درنوالی او سپکوالی په وجه نه، بلکې دی پسې شاته محرکات د درنوالی او د سپکوالی نور سدي. هغه سدي ایمان دی، اخلاص دی، حسن نیت دی، اخلاق دی او کردار دی، ښه عمل چې شر ته برابر وي. نو چې کله ستا عمل درست وي، شر ته برابر وي یو، او بیا پاغه کې اخلاص وي، نیت خي، او داغه په ابتدا کې بنیاد کې ایمان وي، نو هغه اعمال به وزن کیږي، هغه اعمال به ستا تل کیږي. د غوښې د اډوکي د سرمن د دې وزن نشته. دویم د دې حدیث مبارک نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا معلومیږي چې د الله جل جلاله احکام وحی او د وحی امور هغه په عقل سره نه معلومیږي، بلکې هغه چې څنګه الله جل جلاله وایي چې هغه رب العالمین دی، خالق دی د کائناتو، او د الله رسول څنګه او فرمایي هغه سه منل پکار دی. په عقل باندې قتل او د عقل په غسوټۍ باندې معلومول دې ته ضرورت نشته، او کچره داسې څوک کوي نو دی به ګمراه شي، د لارې د اسلام نه به خارج شي. چې څنګه یو حکم رالو، الله پاک فرمایي واحل الله البيع وحرم الربا، الله جل شانه سود حرام کړی دی، فورا یمنا، بیا دا نه چې په دې کې خو فیدې دي، فورا یمنا. شراب حرام دي، اوس ولې حرام دي؟
دې تپوس کولو ته ضرورت نشته ځکه چې الله جل شانه ستا خالق ته پیدا کړي هغه ته ستا د فایدې او ستا د ضرر څیزونه ټول معلوم دي هغه پیدا کړي دي او هغه انتهایی مهربان هم دی رحمان دی رحیم دی یو داسې ذات چې هغه ستا خالق هم دی هغه مهربان هم دی هغه علیم او خبیر هم دی او هغه په هر څه باندې قدرت لري هغه تا ته وایي چې دا شی تا دپاره نقصان دی نو هغه د نقصان هغه مضر دی هغې نه ځان ساته بس په دې کې عقل مه جنګو چې زه سوچ کوم چې آیا زما مازغه سوی دا خبره مني او که نه بله دا چې دا خبره معلومه شوه دې کتاب نه د دې کتاب په ابتدا کې انما الاعمال بالنیات د نیت تذکره د حسن نیت بیا ورپسې وحی بیا ورپسې ایمان بیا ورپسې علم او بیا د کتاب العلم نه پس د احکام متعلق چې څومره احادیث دي په 2 جلدو کې امام بخاری رحمه الله راوړي دي دې طرف ته اشاره ده چې کامیابی او په ورځ د قیامت په میزان کې وزن دا په دې باندې دی چې ته په پوره دین باندې عمل وکړې عقیده دې هم درسته وي او دین هم پوره وي او هر یو کار د شر ته برابر وي نو ستا په اعمالو کې به وزن او اخلاص هله پیدا کېږي بیا دا ټول کتاب او د هغې ابتدا او د هغې اخر کې د وزن تذکره دا ټول په دې باندې دلالت کوي نن سبا بعضې خلک مزد نه کوي مزد نه کوي دی به ښه سړی لیکن دی به مزد نه کوي یاد ساتئ اول تپوس به په ورځ د قیامت د مزد کېږي دې باره کې نن سبا زمونږ د دې ممبر نه د مزد په باره کې څو جمعې مسلسل بیانات شروع دي چې کله مز سم راووتو حدیث مبارک کې راځي نور اعمال به هم سم وي او چې کله مز ګډوډ نو نور اعمال به هم ګډوډ وي خلک د مز باق نه ساتي بعضې خلک دا وایي چې ښه سړیتوب دا صرف په مز کې نه دی ټیک ته صرف په مز کې نه دی لیکن مز د اول فرض دی د الله حکم دی بعضې خلکو بیا مز سم وي نور معاملات یې ټیک نه هغه د حرامو نه ځان نه بچ کوي نو عقاید عبادات معاملات او اخلاقیات او معاشرت دا ټول پوره پکار دی ټول دین بیا د دین چې څومره شعبې دي په دې ټولو باندې عمل کول ځکه چې په دې کتاب کې د طالبانو مخې ته هغه ټول احادیث راغلل که د هغې تعلق د علم سره دی که د هغې تعلق د عمل سره دی که د هغې تعلق د تزکیې او د احسان او د سلوک سره دی او که د هغې تعلق د احکامو سره دی که د هغې تعلق د جهاد سره دی هر څه چې دي هغه ټولې شعبې هغه په دې کې موجود دي بله خبره دا معلومه شوه د دې حدیث مبارک نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان حبیبتان 2 کلمې د الله جل شانه ډېرې خوښې دي دې نه معلومه شوه چې بعضې اعمال د الله خوښ دي او بعضې یې نه دي خوښ مزې خوښ دی زکات یې خوښ دی روژه یې خوښه ده حج یې خوښ دی تلاوت د قرآن پاک یې خوښ دی ذکر یې خوښ دی د میلمه اکرام دا یې خوښ دی صدقه ورکول یې خوښ دي د شپې پورته کېدل او الله ته جړه او فریاد او موس کول دی خوښ دي الله جل شانه نه چې غواړي د هغه سره ونښلي دعا څومره اوږده کې دا د الله جل شانه خوښ دي خزینه یې نه ده خوښه سود یې نه دی خوښ رشوت نه دی خوښ دروغ ویل نه دی خوښ چغلي نه ده خوښ حسد یې نه دی خوښ تکبر یې نه دی خوښ دا ټول الله جل شانه بدي شي نو اعمال په 2 قسمه دي باس اسانه خبره ده چې ته بندگی کول غواړې کوم اعمال چې د خدای بدی شي د هغې نه ځان ساته او کوم چې د خدای خوښ وي په هغې باندې عمل کوه یو د الله جل شانه مرضیات دي او یو نامرضیات دي او دغې ته بندگی ویلی کېږي بس د بندګۍ آسان تعبیر دا دی د خدای د خوښې کارونه کو او د الله جل شانه د ناخوښۍ د کارونو نه ځان ساته او دا به څنګه پته لګي دا قرآن پاک کې دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې دي او تج که مجتهد نه د قرآن پاک نه او د احادیثو نه د اعمال براه راست نشي رایستی نو ته د علماو سره کښېنه اهل الله سره کښېنه د الله والا خلکو سره کښېنه چې د هغوی صحبت د نیکانو خلکو خپلو مشایخو او خپلو اساتذه علماو سره شوی دی د هغوی نه زده که چې الله جل شانه په کوم کارونه خوشحالیږي په کوم نه معاملاتو کې ما ته هغه وښیه چې په کوم معامله باندې الله خوشحالیږي په کوم باندې نه نو به هر حال دا پسندیده اعمال د الله جل شانه باز شته لکه دې حدیث کې فرمایي 2 کلمې الله جل شانه ته ډېرې زیاتې خوښې بله دا خبره معلومه شو چې بعضې اذکار د نورو بعضو اذکارو نه زیات افضل دي په اجر کې ځکه چې د دې 2 کلمو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا 2 کلمې دي 2 ټکي دي
دې باره کې فرمایي چې دا په تله د میزان کې ډېرې زیاتې درنې دي. دا ټول یې په اعتبار د فضیلت سره دی، په اعتبار د اجر و ثواب سره دی، په اعتبار د حسناتو سره دی. یعنی دې کې چې کوم حسنات خدای ایښي دي هغه درانه دي، هغې سره به چاوړی د تلې دروند شي، او اجر و ثواب چې په دې باندې الله جل شانه حکم ورکوي هغه به ډېر اجر و ثواب ورکوي د دې ویونکي ته. نو بعضې اورات د بعضې نه افضل دي. لکه یو حدیث مبارک کې راځي حضرت جویری رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي وه، هغه د سحر مونځ یې وکړو، په مصله باندې ناسته وه، بیا د الله ذکر کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې د کور نه بهر تشریف یوړو، مبارک د ساخ په وخت کې بیا رالو، ساخ په وخت کې کچه غرمه، او چې کله کور ته رادن نشو نو بیبي ام المؤمنین هماغسې ناسته وه. وی ته هغه راسې ناسته یې چې زه وتم د کوره وی یو د الله ذکر یې کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ما ته یو څو کلمې داسې معلومې دي چې هغه زه 3 ځله ووایم نو اجر ستا د دې ټول ذکر نه زیاتېږي. وی یا رسول الله کومې دي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. دې سره نورم اضافه ده. بهرحال دا کلمې دا افضل او درنې، نو بعضې اذکار د نورو بعضو نه زیات افضل دي. د انسان خوشبختی دا ده چې دی هغه ذکر او هغه اذکار کوي چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مروي. په هغې باندې ډېر لږ وخت لګي، ډېر اسان هم وي، او په هغې باندې اجر او ثواب الله جل شانه ډېر ورکوي. او دا حقیقت دی، خدا به زمونږ مخې ته ال راځي چې کله د دنیا نه زمونږ سترګې پټې شوي او آخرت ته لاړو. په دې باندې عمل کول پکار دي. بل خبر دا معلومه شوه د دې حدیث مبارک نه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ثقیلتان فی المیزان، چې تله د میزان شته، حساب کتاب شته، او دا کله دی؟ دا یوم الحشر، او باس بعد الموت شته، د مر نه پس دوباره ژوندي کېدل شته. دا هغه عقاید دی بنیادي چې یو مؤمن مسلمان په دې باندې ایمان وي او هغه د دې انکار نشي کولی. او ټول امت اهل سنت والجماعت چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت او د صحابو په پل باندې پلک دی، هغه ټول د دې قایل دي چې سړی مړ شي بیا به دوباره ژوندی کېږي، بیا به د الله جل شانه په وړاندې د حساب کتاب دپاره پیشي وي، بیا تله د میزان ده، بیا پل صراط دی، دا ټول څیزونه حق دي، وزن د اعمالو دی دا حق دی، دا هر څه دې نه ثابتېږي. بله د الله جل شانه کوم انسان چې دا کلام او دا کلمات وایي دا الله پاک د هغه سره محبت وي. ځکه حدیث مبارک کې راغلل کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دا 2 کلمې د الله ډېرې خوښې دي، د رحمان ډېرې خوښې. او مطلب دا دی چې کله دا خوښې دي نو چې څوک دا وایي نو هغه کس هم ډېر خوښ دی. او د الله جل شانه محبت د بنده سره هغه داسې نه دی لکه مونږ چې د 2 کسانو د یو بل سره محبت وي. د زوی د مور او پلار سره محبت دی، د مور او پلار د اولاد سره محبت دی، د سړي د ښځې سره محبت دی، د رور سره محبت دی، د یو دوست د بل ملګري سره محبت دی، د یو مسلمان د بل مسلمان سره محبت دی. زړه چې دی ته بیلیږي نو زړه ورپسې شو کېږي. الله جل شانه داسې محبت نه دی، ځکه چې دا ټول نقایص دي، عیوب دي، چې څوک نی په هغه پسې ته خپه بیا جاړې، ځکه چې دغه عزیز چې ستا وفات شي ته بیا جاړې، زړه دې نری دی. الله جل شانه محبت داسې نه دی، بلکې د الله جل شانه محبت داسې دی ارادة ایصال الخیر للعبد، د بنده سره د خیر اراده هغه ته رسول. الله جل شانه د خیر اراده وکړي او بیا هغه ته چې کوم دی نو خیر رسی دی ته ویلی کېږي محبت. لکه مثلا هغه دعا وغواړي، دعا یې قبلی، بنده توبه وباسي، الله جل شانه توبه قبلی. بنده نه خطا شوي وي چې کله یې پس عمل باندې خوښ شي نو تکفیر سیئات کوي، د بنده بدۍ او ګناهونه ټول چې کوم دی نو هغه معاف کړي. او چې کله دی عمل وکړي نو بنده خوښ دی نو په لږ عمل ورته ډېر څه ورکوي، لکه په دې 2 کلمو باندې الله جل شانه ډېر څه ورکوي. او الله جل شانه په دنیا کې داغه په عمر کې، داغه په مال کې برکت واچي، داغه په علم کې برکت واچي، داغه د خولې نه راوتي الفاظو کې برکت واچي، افاده او استفاده داغه نه خلک ډېره زیاته کوي.
او په آخرت کې د جهنم نه بچ کی او جنت ته داخل کی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یہ فائز المرام ہوا جو شخص جہنم سے دور کیا گیا اور جنت میں اس کو داخلہ مل گیا. دغه کس سره الله جل شانه محبت د بنده سره پدې شان خپل برکات نازلای، سکینه نازلای په هغه بندگانو باندې چې کوم بندگان خوښتي او دا خوخیږي. دا خوخي د الله جل شانه په دې وی چې بنده لغونه همت او حرکت وکي او د الله جل شانه طرف ته قدم پورته کی. ففروا الى الله، الله کی طرف دوڑو، د الله جل شانه طرف ته منډه وي. نو بهر حال د بنده سره د الله محبت غداسي. بل دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې، اوراد مسنونه، اذکار مسنونه، ادعیه معصوره دا ویل پکار دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جوامع الکلم، داغه کلام چې کوم دی نو هغه الفاظ مختصر او معنا او اجر ډیر زیات. ما کتاب کتو پاغه کې واقع لیکلی دا حافظ ابن ناصر الدین د 8 صدی هجری محدث تیر شوی. هغه کتاب لیکل دی پاغه کې چې حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل حدیث ذکر کړی. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل په يهوديانو تیرېدو. هغه يهوديانو کتاب کتو. هغه په خپل کتاب تورات کې وته دعاګانې وخولې. هغه دعاګانې د هغې نه نقل کې په کاغذ باندې ولیکلې او رالو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خولې چې یا رسول الله زه دا لولم، تاسو وګورئ ډېرې مزیدارې دعاګانې دي. د الله رسول د کېناستو د کاغذ ته کتل، هغه یې لوستي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او رنګ مبارک د غصې نه کله سور شي او کله شین شي، کله یو شان شي، کله بل شان شي، رنگ مبارک متغیر شو، سخت په قهر شو. حضرت عمر رضی الله عنه ته چا وویل چې د الله رسول له غصې په حالت کې چې کله هغه الفاظ وی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اتتهودون اتتهوکون، کیا تم یہودی بننا چاہتے ہو؟ کیا تم متحیر بننا چاہتے ہو؟ ریب اور شک اور تردد میں مبتلا ہوتے ہو؟ آیا یہودیان جوڑے گئی تاسو؟ یعنی زیم او دا الله کلام شتا، قرآن پاک او زما الفاظ شتا او زما دعاګان شتا، ما تاسو ته خولی دا دعا دا دعا د دې وخت دا د دې وخت دا غې نه پس د بل کتاب کتو ته بیا څه ضرورت دی؟ ځکه چې هغه کتابونه منسوخ دي، بل پاغې کې تحریف واقع شو. نو بعض روایتوں کے لفظ دے اتتہودون، کیا تم یہودی بننا چاہتے ہو؟ یہودیان جوړېدل غواړئ. دې نه معلومه شوه چې قرآن پاک شته او یو سړی د دهریو کتاب، د یهودو کتاب او د نصاراو کتاب دې دپاره ګوري چې د هغې نه د هدایت حاصل کړي، دا سړی ګمراه شو. ځکه چې د هدایت کتاب صرف او صرف هغه د الله جل شانه کتاب دی او الله پاک پخپله فرمایي زه نه ویم ځان نه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دا کتاب دی په دې کې شک نشته او دا د متقیانو پرهیزګارو خلکو دپاره هدایت دی. د هدایت ذریعه صرف او صرف دغه ده. که کوم کتاب نه هدایت حاصلول غواړي هغه دغه کتاب دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې لیکل شوي کتابونه دا د قرآن کریم شرح ده. د فقهاو کتابونه دا د قرآن کریم نه په اسانه توګه رایستی شوي مستنبط شوي احکام او مسائل دي، دا د هغې نه علاوه نه دي، د قرآن پاک نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه راوتي دي. او یو روایت کې دي اتتهوکون، آیا تاسو متحیر یې؟ متحیر حیران او پریشان. دا یهود نصارا چې څومره باطل مذاهب دي دا متهوکین دي، دا متحیر دي، پریشان دي چې څوک په بن نه پوهېږي کوم طرف ته لاړ شو. که سکینه او اطمینان قلب او یقین حاصلیږي هغه صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی کتاب قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث. بیا ورته وفرمایل چې زه تاسو ته څه ویم هغه وایي، زما کلام مختصر دی او جوامع الکلم دی. نو دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا مختصر کلام دی، جوامع الکلم دی. په دې کې د تسبیح او د تحمید تذکره، سبحان الله الحمدلله، دا دوه ټکي د الله جل شانه ډېر زیات خوښ دي.
ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے حدیث روایت تے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مختلف روایات پاغے کې د سبحان الله وبحمده تذکرہ دا چې رسول الله مضمون د ټولو یو دی الفاظو کې بعضې تغیر شته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل که چېرې تاسو د شپې پاسېدی نشئ الله ته ودرېدی نشئ الله ته جړا فریاد په شپه کې نشئ کولی نو دا دوه کلمې ته خیم دا وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ځکه چې دا دوه درنګونه دي خزانې دي دوه غرونه دي یو د سرو زرو یو د سپینو زرو چې سړی ته خرج کوي تر څومره پورې خرج کولی تاسو د شپې پاسېدی نشئ تاسو جهاد نشئ کولی تاسو روجې نشئ نیوی تاسو صدقه و خیرات نشئ ورکولی مال د الله په لار کې نشئ خرج کولی نو دا دوه کلمې وایي دا د هغې تدارک کوي تلافي کوي کوم اجر چې هغې طریقې سره او لارو سره ته نشئ حاصلولی په دې ذریعه باندې حاصلې دا مضمون وارد یو حدیث مبارک کې راځي سبحان الله نصف المیزان والحمد لله تملؤه سبحان الله دا تل د میزان نیم چابړې ډکي او الحمدلله دا ټول چابړې ډکي د دې حقیقت به الله جل شانه ته پته نو دا ذکر ډیر ډیر په کثرت سره کول پکار دي بل په دې حدیث مبارک کې د الله جل شانه دوه نومونه دي په دې کلماتو کې سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم یو الله او بل عظیم دا الله اسم ذات او عظیم دا اسم صفت الله جل جلاله دا الله ذاتی نوم دی بعضې خلق وی چې اسم اعظم د الله کوم یو دی حدیث مبارک کې راځي چې په هغې سره دعا غوښتی شي نو الله پاک دعاګانې قبلوي نو اکثر حضرات محدثین او محققین ائمه غي دا وی چې اسم اعظم الله دی الله خو چې د زړه د کومې نه دعا غواړي د سترګو نه دې اوښکې توی شي زړه دې نرم شي الله جل شأنه په دې اسم مبارک سره دعاګانې قبلوي او دا داسې عجیبه نوم دی د الله چې دنیا کله راسې آباده ده تر اوسه پورې نه یو دیندار او نه بېدینه نه مسلمان او نه غیر مسلم هیڅ یو کس دا نوم د خپل کشرانو دپاره د کېښودو جرت چا نه دی کړی نور ټول نومونه عربۍ ژبه داسې تېره شوې ده چې په هغې کې اعراب هم تېر شوي دي بدوان او جاهل خلک او کافر او مشرکین مختلف لیکن هغه خلکو په هغې کې د نومونو کې خو کې قباحت نشته چې کوم یو نوم کې دی لیکن الله نوم چا وړوکي ته ماشوم ته نه دی د ابتدا نه د دې نوم عظمت او لویي دومره ده چې تر اوسه پورې چا نه دی نو دا اسم اعظم دی یو دویم د دې پته د دې نه لګي چې د قرآن کریم ابتدا په دې نوم سره کېږي الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم کې الله اسم ذات اول دی الحمدلله کې الله اول دی بیا نور نومونه راځي دریم دا چې موسی علیه السلام ته الله جل شانه چې پیغمبري ورکوله نو موسی علیه السلام سره چې خپل تعارف الله پاک کوي چې دا آواز د چا دی ورته وفرمایل انني انا الله انني انا الله زه چې یم بېشکه زه الله یم نو دې نه معلوم شو چې که بل یو نوم اعظم وی نو الله جل شانه په دې وخت کې موسی علیه السلام ته هغه نوم یاد کړو بل دا چې ټول نومونه د الله جل شانه هغه طرف ته مضاف کیږي مونږ وایو الله غفار الله قهار الله جبار الله رحمان الله رحیم الله رحیم دی ټول اسماء صفاتیه الله ته راجع کیږي دا مضاف الیه ګرځي دې نه معلومه شي چې دا اصل دی او دا اسم ذات بل دا چې د دې کې څه قسم ته تصرف وشي د علماء کرام او طلبا پوهیږي څه قسم ته تصرف وشي کوم طرف ته واړی نو دا د الله جل شانه په ذات باندې دلالت کوي الله چې الله دی نو هغه نوم دی چې الف ته نه لرکې نو لله شي لله هم لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا الله په ذات باندې دلالت کوي الف ته نه لرې شو او چې لام ته نه لرکې نو الہ شو الہ معبود ته ویلی کېږي معبود برحق صرف او صرف یو الله دی
او چې کله ته الف او لام دواړه لرکې نو الله شو الله. او عرب دا نوم ډېر زیات استعمال اله الله لاها الله جل جلاله ته اللهم لفظ استعمال چې په آخر کې وسره میم یو ځای کې اللهم او اللهم نو بیا هم الله دې د الله جل شانه په ذات دلالت کوي. موږ په دعاګانو کې ډېر وایو ماسور دعاګانې دي مسنون اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه اللهم قرآن پاک کې ځای په ځای دي څه قسم ته تصرف چې په دې کې وشي نو بیا هماغه د الله جل شانه په ذات باندې دلالت کوي. بل په دې کې عظیم دی عظیم دا د الله جل شانه اسماء صفاتیو کې دی. د دې دوه نومونو انتخاب په دې کې شوی. عظیم ډیر لوی هغه چې شان ډیر لوی مرتبه ډیر زیاته لوړی هغې ته څوک رسیدی نشي. مخلوق خیال او تصور کې هم نشي راتلی دا دومره لوی دی. بعضې حضرات وایي چې لکه مالک ابن دینار رحمه الله نه دا روایت دی او بیا احادیث خو ډیر زیات دي. هغه فرمایي چې د الله جل شانه د عظمت او د هغه د لوی اندازه به څوک څنګه ولګوي ځکه چې د الله جل شانه چې کوم جوړ کړی په خپلو لاسو مخلوق ته په هغې کې داسې مخلوق ته چې سړی حیران پاتې شي. مثلا حدیث د بخاری دی بخاری شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما جبریل په خپل صورت کې ولیدو له 600 جناح د هغه 600 وزرې وي. نو مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي چې یو فرښته چې د هغې 600 وزري او هغه یو وزر چې کله خوره کړي نو هغې سره اسمانونه او ځمکې ټول پټ شي اسمانونه او ځمکې ټول ورسره پټ شي. دا بخاري شریف کې دی حدیث. نو دا مخلوق دی د خدای دا فرښته خدای جوړه کړې ده بیا الله جل شانه د عظمت او د هغه د لویي به څه حال. دویم د عبدالله ابن عباس صاحب حدیث دی په طبراني کې فرمایي چې یو فرښته ده الله جل شانه جوړه کړې ده که چېرې هغه د اسمان او ځمکې ټول راجمع کړي او دا تیرول غواړي نو یو نوړی جوړیږي. دا دومره لویه فرښته ده. بیا او د هغې تسبیح څه دي سبحانک حیث ما کنت اے اللہ تو پاک ہے تو جہاں کہیں بھی ہے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے. بعضې فرښتې په تسبیحاتو کې لګیا دي مسلسل د الله په ذکر کې. دا ذکر داسې دی چې دا په کائناتو کې په هر ځای کې کېږي ښه او هر یو عبادت به په جنت کې بند شي. مز نشته روژه نشته زکات ورکول نشته حج او عمره نشته لیکن ذکر د الله جل جلاله په جنت کې هم جنتیان کوي او هغه به ذکر تکلیفي نه بلکې هغه به د خوند او د مزو دپاره یلهمون التسبیح. دا ذکر نه ختمي دا په اسمانونو کې هم کېږي فرښتې او د کائناتو هر یو ذره د الله جل شانه په ذکر کې لګیا ده. بنده ته پکار دی چې هغه هم د الله جل جلاله ذکر کوي. دغسې یو فرښته حضرت انس رضی الله عنه فرمایي علامه ذهبي رحمه الله ذکر کړي چې یو فرښته داسې ده د هغې قدمونه په اومه ځمکه دي او د هغې سر په اسمانونو کې پورته دی او د هغې په سر د پاسه عرش پروت دی. اندازه ولګوئ تاسو او د هغې د سټ او د سر د کپرۍ د آخري حصې ترمنځ دومره مسافت دی چې 900 کاله یو مارغه الوزي نو دا فاصله نشي طی کولی. دومره عظیمه فرښته دا خدای پیدا کړې ده د الله مخلوق دی. نو د الله جل شانه د عظمت بس اندازه نو په دې کې عظیم لفظ راغلی دی. دغه ذکر په کثرت سره کول پکار دي زما عزتمنو. هر یو ذکر هغه خپله ژبه په هغې باندې لونده ساتل پکار دي خصوصا دغه مختصر الفاظ لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله پاک دې موږ د پخو خبرو د عمل توفیق راکړي.